الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له وحده لا شريك له لا بشير له ولا نذير له ولا مشير له وحده لا شريك له لا ولد له ولا والد له ولا جدال له وحده لا شريك له لا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن وحده لا شريك له لا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له عقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام आज़ाब होती है अक्सर शबाब की घड़ियाँ,
आज़ाब होती है अक्सर शबाब की घड़िया, गुलाब अपनी ही खुशबू से डरने लगते हैं। हाज़िरीनो और तमाम औरदुन को सामिईनो मुसलमानानु रुणो, द अल्लाह ताला प मखलूक बांदी बेतहाशा बेइंतहा इनामात द अल्लाह फ़खल मखलूक बांदी दी। कला चे इंसान द अल्लाह द दग नेमतुनु शुक्रिया अदा न की, अल्लाह द इंसान ना हग नेमत उचतवी। और कल चे इंसान द अल्लाह द अग नेमत चे पद इंसान बांधे अल्लाह कड़े दे और दाग नेमत शुक्रिया इंसान अदा की, नो आगा इंसान बांधी नेमतुना नूर हम सेवाश। खोकला चे इंसान द अल्लाह द नेमतुनो और आगा मुहसिन हकीकी चे आगे ता अल्लाह वेले की, द आगा मुहसिन हकीकी दाग शुक्रिया यो इंसान अदा न की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इंसान ना नेमत वाखली और इंसान बांधे अल्लाह बल अज़ाबुना शुरू की। मुसलमानान दादई ची मुसलमान बांधनन द अज़ाबी इलाही और दासे द नूरो कारुनु सरा मखशवी दी द जवाल सरा, दागे खबल असबाब दी खबल वजी दी चे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंगना पाग कारुनु बांधे खफदे, ज़का मंग द अल्लाह द अज़ाब याद अल्लाह ताला द सज़ा मुस्तहिक गर्जिदली। कला ची इंसान बांधे अल्लाह खपल नेमतुन उकड़ल और इंसान दाग नेमतुन शुक्रिया आगा अदा की, नो अल्लाह फाग इंसान बांधे दागे दफा सनूर नेमतुन की। बनी इसराइलु बांधे अल्लाह ताला बेइंतहा नेमतुन कड़ियू, ढेर गुनाहुना दाग खल्को अल्लाह माफ़ कड़ल, ढेरे गलतियाँ ने माफ़ कड़े। खोकला चे इंसान आवाग खल्को खपल ज़ान वो न पेजान दो, अल्लाह फ़यो से बांधे तबाह बर्बाद कर। वो मुसलमान बांधे अल्लाह ढेर नेमतुना कड़ी दी और अल्लाह ताला प मुसलमानानु बांधी ढेर ज़ियाद एहसानात और इनामात दी। कुरान करीम दागी बार बार जिक्र करे दे, खुचे कला इंसान द आग नेमतुनु द अल्लाह शुक्रिया अदा न कड़ला, अल्लाह वही ज़बा अस्तासुना दा नेमतुन वाखलम। या कला कला इंसान बांधे अल्लाह यौ नेमत उकड़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इंसान द इम्तिहान दफारा प आगा नेमत की अल्लाह दागन इम्तिहान वाखली। वो कचरत दा नेमत चे अल्लाह वरकड़े दे और दा पदे खपल नेमत पदे इम्तिहान की चे पद बांधे अल्लाह कड़े दे दा पास शो दा इंसान कामयाब शो। यौ सड़े दे अल्लाह माल वरकड़े दे
او پاغي کې دا انسان د غریبانانو د یتیمانانو د ګوندو د دې ټولو حقوقو خیال ساتي نو پوهه شه چې دا انسان الله فخفل نعمت چې په دې انسان باندې کړی دی په دې نعمت په امتحان کې الله دا سړی کامیابی او کله انسان باندې الله ډېر نعمتونه وکي ډېر مال ډېر اولاد هر څه ول ورکړي خو الله چې دا انسان په امتحان کې فیل کړي بس دغه مال دغه اولاد د لپاره ذریعہ د فیل کېدو وګرځي تاسو واقعات ډیر اوریدلی وي او هغه د بنی اسرائیل هغه واقعات به هم اوریدلی وي چې هغه کې داسې خلکو چې هغه سره د مال بالکل درک نه لګیدلو الله مال ورکړو بیا ته الله امتحانن یو ملائک راولېګل او داغې نه امتحان اغوستو هغه دو کسان چې باغی کې طلب داغې نه وکړو هغه په خپل امتحان کې فیل شو او دا یو هغه ویل چې دا کم مال ما سره دی دا مال الله راکړی دی دا یو ساروی دی دا الله په نوم پکې داغه وي دا دی داغه په نوم وي خبره مې دې پورې کوله کله چې انسان د الله د نعمت شکریا ادا کړي کله چې انسان د الله رب العزت د حق خیال وساتي الله دا انسان سره د رحم معامله کوي او عذابونه چې په قومونو باندې راځي دا غي خپل اسباب دي خپل وجه دي دا غي وجنا الله خلق باندې عذاب راوسته دي او راولي دا عذاب الهی اولنې سبب هغه کفر او شرک دی دا الله سره حصدار جوړول دي کاغه ژوندې بوتوي کاغه مړ بوتوي چې اوسړې د الله سره بل مددگار بل الہ جوړوي بس پوهه شه چې په خلکو د عذاب دا خلق د الله عذاب ته دعوت ورکون کړي او دغه مشرک مبارک قرآن وی انه من یشرک بالله چا چې د الله سره حصدار جوړ کو چا چې د الله سره بل مددگار جوړ کو چا چې د الله سره بل د بلنه والا جوړ کو چا چې د الله سره بل رزق ورکون کې پیدا کو چا چې د الله سره بل د اولاد والا پیدا کو چې اولاد ورکون کې فلان کې دي نو الله وی انه من یشرک بالله چا چې د الله سره بل حصدار پیدا کو فقد حرم الله علیه الجنه الله وی یقینا ما حرام کړه دې فاغ باندې جنت زئی به کم زوی د داسي سړی الله وی و مأواه النار دغه سړی د فارزي اور د جهنم دې داسې خلق مخ د دنیا مخ د سمکی لیدلی دي چې هغه د زنانه د عورت داغه د زنانه د عورت عبادت کړي دي په مخ د سمکه باندې داسې خلق تیر شوی دي چې هغه د سړی د عورت عبادت کړي دي داسې خلق مخ د سمکی لیدلی دي چې هغه د غټو عبادت کړي دي هغه د قبرونو عبادت کړي دي هغه د ژوندو خلقو عبادت کړي دي هغه د مړو عبادت کړي دي هغه خپل مور او پلار عبادت کړي دي هغه خپل مور د فارس سجده لګولې دا د دې ټولو کارونو په باره کې الله وی فقد حرم الله علیه الجنه چا چې د الله سره سوق حصدار پیدا کړي دي
چا چې د الله سره څوک مددگار پیدا کړي دي څوک رزق ورکوونکې پیدا کړي دي څوک اولاد ورکوونکې پیدا کړي دي الله وي په دغه خلکو باندې ما د جنت هغه بوی حرام کړي دي د دغه خلکو زیبا جهنم وي کله چې یو سړی د الله د عبادت نه علاوه د نور عبادتونه شروع کی د غیر الله عبادت شروع کی د مشرانو عبادتونه شروع کی پویا شاه چې دا قوم چال را دعوت ور کوي د الله عذاب لره دعوت ور کوي پویا شاه چې دا قوم د الله د عذاب تګره پویا شاه چې دا قوم د الله د عذاب وګره اولنې سبب قران کریم ذکر کړي دي سوک چې د الله سره بل مددگار بل حصدار جوړي کاغه ژوند دی او کاغه مړوي کاغه نروي ک زنانوي کاغه په هر چا کې وي خو الله دا سړی د الله عذاب لره دعوت ور کوي حالات د نوح علیہ السلام وګورا نوح علیہ السلام قوم ولی غرق شوه دي نوح علیہ السلام په قوم کې شرک پیداو د نوح علیہ السلام قوم د الله سره حصداران جوړول دا غي سره ود سوا يعوس يعوق نصر دا ټولي مددګاران جوړ کړیو سو کې د باران ورونکې جوړ کړیو سو کې د رزق والا جوړ کړیو سو کې اولاد ورکونکې جوړ کړیو سو کې اغتا سجدا او سجدا کون کې جوړ کړو دا ټول چې الله غر کړی دي سبب صرف دا یو دی چې دا ټول د الله سره حصدار پیدا کون کیو نو څه چلو شو الله غر کړل عذاب ور باندې رااله ولی رااله عذاب د شرک د وجه نه رااله او که شرک په دې امت کې یو سړی کوي که شرک زما په وخت کې څوک کوي زمانه مخ کې چا کړی دی زمنګ نرستو څوک را روان دي بس دا خلک د الله عذاب لره دعوت ورکوونکي دي یو سبب دا شو دویم سبب وګورا بل خا د دې شرک په بنیاد باندې یو خبره بل کوم د دې شرک د وجنا یو د نوح علیہ السلام قوم نه تبا شوه د دې شرک د وجنا قوم لوط قوم د صالح علیہ السلام قوم د حضرت هود علیہ السلام دا ټول قومونه چې هلاک شي سبب د کار او چې هغه د الله سره صدار پیدا کړو دویم سبب چې عذاب د الله ولې راځي عذابونه د الله ولې راځي الله ولی ناراض دے الله ولی خفه دے الله رب العزت په من باندې درهم معامله را سره ولی نه کوي الله رب العزت زمنګ نه په کومه وجه خفه دے کم داسې کار دی چې الله زمنګ نه خفه دے نو هغه دویم سبب دا دی کلا چې ظلم شروع شي کلا چې په معاشره کې ظلم شروع شي کلا چې په ملک کې ظلم شروع شي کلا چې په دنیا کې ظلم شروع شي پویا شاه چې دا خلق د الله عذاب لره دعوت ورکوونکي دي ظلم دا د الله عذاب لره دعوت ورکول دي وګورا مسلمانا سمرا د مسلمانانو ویني تويږي سمرا مسلمانان به ګناه وجلې کیږي سمرا ظلمونه شروع دي خلق معصوم باندې رحم نه کوي په بوډا باندې رحم نشتا په زنانه باندې رحم نشتا په نوجوانانو باندې رحم نشتا دا ټول کارونه چې کیږي دا ظلم دی دا ټول کارونه چې کیږي دا ظلم دی فرنا ورس بسړې مړکی سبب جج سے اعلان کی یار پلان کې سے بری دے پلان کی سے باندې نه قید شته د پلان کی سے نه تفوش شته هغه پلان کې سے بھی سبابیا ټوپک بغاړه د پردې بچي وجنی دا ظلم دی کنه دی نه دی ظلم تاسو لګی ہے نه دی ظلم ځکه به خاموش نه ظلم دی دا ظلم دی کدی ته څوک ظلم نه وای نو بیا خو هغه خپل ظالم دی کم سړی چې دې ته ظلم نه وای هغه خپل ظالم دی یو عالم دی بادشاہ وخت نیولې دی ورته وای ز څنګه سړی ما
هغه ورته وی انت ظالم وانا ظالم ان لم اقل لك ظالم ته ظالمی زم ظالم یما کچرت ماتا ته ظالم ونویل اے حکمرانانو دا الله نو ویریږي دا ظلمونه د خپل عوامو سره نور مکوي دا بے گناه خلق نور موجنی د خلقو ویني بے ځای متوي بلا خبره واورا چا ظلم کو د ظالم نه بدل واخلا تعالی را الله حق در کړي دے تعالی را الله اختیار در کړي دے حضرت عمر بادشاہی د حضرت عمر عدل د حضرت عمر انصاف متعلقہ طالب پتہ ولګي حضرت عمر روان دے پیوشبا حالات ګوري د خپل معاشري حالات ګوري د خپل علاقې حالات ګوري یو زنانه د پریاد کوي بچی جاړي حضرت عمر ورته وی حالات دي هغه ورته وی دا حالات دي چې بچی می نو د کیږي جاړي وګي دي جاړي وګي دي خوراک غواړي او ما د اوبو می پکټوي کې خودي دي هغه شو ما د هغه په باندې د کوم خو بیا هم جاړي حضرت عمر پاسې دو حضرت عمر آغا پخبل روان دی آغا د پاره سودار اغستې دا آغا کور ته حواله کوي دغه زنانه ورته وي کاش چې د عمر په ځای باندې ته خلیفہ وې عمر یې ونه پیژاندو چې دا عمر دی آغا زنانه ورته وي کاش چې د عمر په ځای باندې ته خلیفہ وې حضرت عمر خو زمنګ تپوس هم نه کوي حالانکه امیر المؤمنین د بخبل روان دي حضرت عمر په دور کې یو سړی یو زنانا د لوګي د تندنا نشیو د کېدلې زما د حکمران حالات وګورا دا نه چې عمر صرف پټوله دنیا ګرځېدو عمر گورنران مقرر کړیو هغه خلق مقرر کړیو کچرتا د کومه علاقې نه شکایت رااله هغه سړی دا هغه د هدینه به ختميږي نن په لکونو مسلمانان نن په لکونو یتیمانان نن په لکونو کونډې خويندې میندې هغه نهر ود کیږي هغه پتند باندې ود کیږي دا غي د بچو خیال نشتا دا غي په معاشره کې حیثیت نشتا دا واورا چې حکمران ته پوس نه کوي مسلمان پتا باندې لازمي دا ته په خپل گاون کې خیال وکا ته په خپل معاشره کې وګورا ته په خپل علاقې کې وګورا ته په خپل گاون کې وګورا چې آیا زما په کلی کې زما په معاشره کې کم یو کونډا کم یو یتیم بچي خو نهر نه دی ودو دا ظلم دی رونو دیتا بربریت ویلې کیږي دیتا ظلم ویلې کیږي کلا چې دا مظلوم आवाज اوچت کی اے الله هیڅ یو سړی نشته زما په معاشره کې چې زما ته پوسو کې تاریخ د صلاح الدین ایوبی وګورا صلاح الدین ایوبی دبا دروازی په خلکو باندې مال تقسیم کو راشن به تقسیم کو دنن وخت مسلمان خبره وو کو دا غي د پاره به مال غنیمت تقسیم کو دا غي د پاره به مالونه تقسیم کړل د شپې بعد دغه صلاح الدین ایوبی مختبی مخ نقابوش بو روان بو تپوس به کو دروازه به وټکولا تاسو د صلاح الدین ایوبی په باره کې سوای صلاح الدین ایوبی څنګه سړی دی آیا صلاح الدین ایوبی دا ستاد حالات نزان خبرې کنا آیا صلاح الدین ایوبی ستا تپوس کړه دې کنا دغه صلاح الدین ایوبی با پخپلا د خپل ځان غیبت دې سړی ته شروع کو هغه ورته وای نه غیبت بنکه راشه زما کور ګورا زما پکور کې وړو ګورا زما پکور کې ز سودا ګورا زما پکور کې سامانونو ګورا دا د چا دي دا دغه صلاح الدین ایوبی را کړی دي نن چې زما یو مشر اعلان کړي د یو یتیم د فار اعلان کړي د یو کونډې د فار اعلان کړي د یو
یو سلاب زده د فار اعلان کوي کلس تصویر وباسا د پښتنو د زنانو هغه دستور هغه رواج هغه روایت فعمال کړل هغه د خپو سره خپوي کړل هغه په خپو سره تس نس کړل اے مسلمانا تاکي بکلا غیرت راځي پتا کی بکلا ایمان راځي پتا کی بکلا جذبه راځي پتا کی بکلا قوت راځي پتا کی با غیرت ایمانی په کوم ورځ باندې راځي چې معمولی سیس د فار یو سړی اعلان کوي او زما د خور مور تصویر په تمام میډیا باندې چلیږي په فرنٹ میډیا باندې چلیږي په سوشل میډیا باندې چلیږي په الکترونیک میډیا باندې چلیږي دا ولی مسلمانا ولی غیرت نشته ده غیرت اسلامی نشته ده غیرت ایمانی نشته ده صرف او صرف د مسلمان سره ظلم روان ده صرف او صرف د مسلمان د خويندو میندو به حیاي روانه ده مسلمان يهودو په داسې صادر داسې ترفال داسې یو سیدی داسې بلستنی پیراړولې ده چې مسلمان داغینه راوچتیږي نو زر کاله به تیر شوي وي مسلمان چې ویخیږي نو هغه په ډېر کارونه نور کړي وي امام ابن کثیر رحمه الله هغه وی او داسې نور علما هغه وی چې ګورا او د علی رضی الله تعالی عنہ قول بیان کړی دی قول ذکر کړی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی مال دولت مشری بادشاہی دا ټول کارونه د کفر صفات کیږي وی په خبره باندې مال دولت بادشاہی دا د کفر سره باقی یو سړی کافر دی دا سره به دا ټول سيزونه وي خو کچرتا یو سړی ظالم دی یو سړی ظلم کوي نه به ور سره مال وي نه به ور سره دولت وي یعنی مال د ظلم سره باقی نه پاتې کیږي مال د کفر سره پاتې کیږي خو د ظلم سره نه پاتې کیږي وایي زما په خبره باندې ها سوچ نه پوهیږي لا سوچت ویږي په خبره باندې نو خبره مې دا کوله د عذاب الهی دویم سبب هغه څه شی دی ظلم دی اول سبب کفر دویم سبب ظلم دریم سبب واور ولې د الله عذاب ناراضي دریم سبب واورا کلا چې په معاشره کې فحاشي کلا چې په معاشره کې زنا کلا چې په معاشره کې بدفعلی سواشي بس دا خلق د الله عذاب ته دعوت ورکړي حضرت لوط علیہ السلام خپل قوم ته وی اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم من احد من العالمین اے قوما ستاسو نه مخکې دا کاری چانه دې کړه دا کار پرې دی الله وی کله چې دا کار پرې نه غوستو سچل مې وکړو پجعلنا عالیها سافلها الله وی د ځمکې دا اوچت طرف دا مې اوچت کو الټه مې پراو ورځو دا ولي ګناي سوا ګناي دا وفحاشي خورولا بدفعلیان کولې ناروا کارونه کول دا ټول قوم په اجتماع باندې کو ټول قوم په شریکه باندې کو لوط علیہ الصلوۃ والسلام را لې قوم ته دعوت ور کوي قوم منع کوي چې قوم نه منع کیږي څه چلې دا الله عذاب را لې دا الله عذاب چې را لې جبريل را لې خپل وزري په اسمکه کې ور داخل کړلا آغا اسمان ته نږدې کړلا تر دې پورې سپو بانګیانو چرګانو د دې आवाजونه بر ملائکو په اسمان کې واوریدل اے مسلمانا قوم د لوط علیہ السلام د دې وجنا تبا کیږي کچره دا ګناه ته کې تبا کیږي کچره دا ګناه ته کې پتا به د رزق کمه ناراضي آیا ته چې دا کارونه کې پتا به عذابونه ناراضي ولې به ناراضي راضی به ضرور ځکه د الله قانون یو شان دی د الله قانون انصاف والا دی هغه د عدل والا دی هغه کې کشر مشر نشته دی هغه کې غوړ سپین زیړ نشته دی هغه کې خان او مالدار نشته هغه کې نواب نشته هغه کې د کلی وکیل نشته هغه کې د کلی جج صاحب نشته د الله قانون د ټولو لپاره یو شان دی بل سبب گناہ ولی عذاب د الله ولی راضی بل سبب واوره
سود کله چې په معاشره کې سود زیات شي کله چې په معاشره کې دا کارونه سیوا شي نو بیا د الله عذابونه راځي سودونه خو نه کوو کنه پاک خلک یو کنه سودونه خو صفای یو کنه اے مسلمانانو نشي وای زه حیران شم زم کې داخله کم پکې لګي چې تاسو پکې نه تاسو خپل ځان یادوي کنه او کنه چې نه یو موږ نه یو په کارونو کې څوک چې دی هغه خلکو ته موږ دا خبره کو چې دا کارونه مکوئ چې څوک پکې دي هغه ته وایي چې دا کارونه څوک پکې نه دي هغه ته ځان بچ کړي قرآن وی یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله سکی الله رب العزت سود ډیر زر ختمي الله صدقات داغي هغه کارنامه او داغي ثواب باقی ساتي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبريل سره روان دي په ليله المعراج کې حضرت جبريل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام په قوم باندې تیری ورته وی من هم یا جبريل اے جبريل په جهنم کې دا سوق دي اجوابهم کالبیوت دا غي خېټي پشان د غټو غټو کمرو وي ورته وی جبريل دا سوق دي دا غي نه لاندې کلمې راوته دي وي هغه په اور کې ځان بسراخ کړي ورته وی جبريل دا سوق دي هغه ورته وی اے د الله پیغمبره دا ستاسو امت هغه خلق دي چې هغه سود خوار دي د سود په باره کې راځي نبی علیہ السلام وی کم سړی چې سود کوي کم سړی چې سود کار له دوام ور کوي دا خلق چې داسې دا لکه خپل مور سره سړی او یا زل زناو کې نعوذ بالله یو زلنا او یا زل داسې دا لکه سړی چې د خپل مور سره په بیت الله کې زناو کې او بل خبر واورا کم سړی چې دا کارونه کوي قران کریم دا هغه د بار اعلان کړی دی اے مسلمانا کم سړی چې سود کوي الله وی فازنو بحرب من الله دا الله جنگ ته ځان تیار کا سود کول دا د الله سره جنگ کول او بیا په دوی مدرې مرز باندې چې د خپل بچو او د خپل ځان نه خبر وي بل عذاب د الله چې راځي کله چې په معاشره کې امر بالمعروف نهي عن المنکر خلق پری دي نو په معاشره کې د الله عذاب راځي امر بالمعروف دا نه دی چې بس سړی ته صرف دا وایي چې لکه موږ لرازه زکات ورکړه حتی خور سړی تاسو مني امر بالمعروف دارې ورشه سړی بس لکه تدا کارونه کې نهي عن المنکر امر سره وکړه من امر بالمعروف ډیر آسان کار دی خدا اور بسې ټکه نه دا موږ نه فری دا موږ نه پیژنو دا سر نهي عن المنکر څه ته وایي زکا اویسی قرنی رحمه الله وی ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يدعو للمرء صديقا امر بالمعروف نهي عن المنکر دا چې کم سړی کې په مقدس مکه بداغه ملګری نه وي هر سړی بداغه خلاف چې دا لیوانه دی بهر حال نور هم داس ډیر اسباب دي چې داغه د وجه نه د الله عذاب راځي اخر کې خبر کوم مونږ ته خبر راکړی شوی دی چې ستاسو په مانرې بوخان خیلو په حجره کې د امن کمیټۍ سو اجلاس دی په اتوار په ورځ باندې 8 بجې نو دا خبره پکې مونږ ته ویل شوې ده چې تاسو د جمعې په بیان کې دا خبره د مشرانو کشرانو ټولو ته وایي چې دې کې حاضري وکړي او د خپل کلی د فاره د یو داسې سړي انتخاب وکړي چې پاینده وخت کې د نوجوانان د لکان